چې زمونږ دا ویډیو ګوري د ثواب دپاره چې دی نو شیر کوئ، د ثواب دپاره شیر کوئ، ځکه چې جومات جوړیږي د الله کور دی او په زرګونو که دغه نه شئ کولی امدادو نو په سوونو کې وکړئ پیسې. دا نمبر تاسو په سکرین باندې لیدی شئ، په دې باندې چې دی نو خپل د وس مطابق ایزي پیسې وکړئ. او دا بالکل د روډ په غاړه زه په تحصیل چغرزي کې موجود یم. دا جومات جوړیږي د الله کور دی، دا یو محله ده دلته زینې ورته وایي، بالکل د روډ په غاړه دا جومات جوړیږي. چاندوله کوي او تاسو ورسره مدد وکړئ. دلته کې زموږ سره نورزیب خان ولاړ دی، دا ځای چې دی نو دا دوی د جومات لپاره وقف کړلی پري د الله د رضا لپاره. اوس دا جومات چې پې جوړیږي بنیادونه تاسو کتی شئ روان دي، خو صرف نه صرف لکه آبادي د پیلر هم روانې دي، خو آبادۍ پې جوړیږي نو تاسو سره خامخا مدد وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد بھائی ډیره مننه چې تا موږ له وخت راکړو، موږ له دې مقرره کړه او بیا دې د فی سبیل الله په خاطر باندې په خپل دغه باندې راغلې او زموږ سره د دې کومک کې او د دې په پرمختګ باندې زموږ سره دا سلسله جاري وساتله. نو ډیره مننه او ان شاء الله تعالی امید هم ساتو چې آینده به هم زموږ سره داسې دغه ساتئ او زموږ حوصله افزایي به کوئ. نو ان شاء الله موږ خو دا جومات دی دا 40 باي 40 موږ شروع کړی دی د خیره او د خو بنیادونه تقریبا جو دا تاسو یې نه کار پکې دغه جاری دی. ګلزار صاحب دی او شیخ الرحمن دی، هغه پکې کار کوي او کسان هم ان شاء الله چې رابطې پر به مسلم بیا بل راځي او موږ دا دغه چې موږ د رمضان المبارک لا ان شاء الله تعالی چې دې هغه یو سیستم چې دی هغه تکمیل ته ورسو او الحمدلله دلته کې هم سره د گاډو والے چې دي ډرایوران حضرات نو دا غوم ډیره شکریا ادا کوم چې هغه زموږ سره له ساتمنټ دلته کې اخلي او سورلۍ چې دي نو هغه زموږ سره خو भरपूर کوش دغه کوي زموږ سره او مرسته کوي په دې کې کم از کم لکه کله جو زیاتې کله کمې خو 5-6000 روپۍ ډیلی کېږي د خیره. نو ډیره شکریا زه د ټولو عوامو ادا کوم او خصوصا د ډرایورانو حضراتو. دا راته ووایه چې دلته تاسو څومره آبادي ده؟ مونږ خو الحمدلله دلته کې تقریبا د 8-9 کوره مونږ د خپل ذاتي یو ترونه زامونه ترونه او دلته کې د روډ د لاندې دغه زموږ سره د سراج بای د کورونه 3 کور هغه دي او رومان قاری صاحب دي نو 3 کور هغه دي او چوچاري دي خو 2 کور دي. په لاندو جومات شته، په لاندو په دې ایریا کې تقریبا بس تاسو بټاړي د اډي غي جومات نه واخله او د کوجی کړي د کړي د جومات نه واخله په دې مینس کې بل جومات شته هم نه او مونږ خو جدا خصوصا د دې د الله د رضا لپاره دغه کړي دي شروع کړي دي او کوشش هم کوو چې ان شاء الله چې سرته به رسو. خو زه گزارش کوم د ټولو مرګرو ته او ډرایورانو حضراتو ته او نور چې څوک دسي سیاسي لیول باندې کم خلک ته نو هغه تم زه ریکوست کوم چې هغه زموږ سره بده کې لږ کومک وکړي او زمونږ مایوس نه شو داسې نه چې لکه خپل کورونه خو سړی هر سړی جوړوي لکه دغه کوي خو لکه دې کې داسې چې دې کې د شیطان یو دغه نو هغې کې سړی اکثر د مایوسي هم ډېره زیاته زر راځي. نو مونږ وایو چې زمونږ حفظ الحفظي هم کوي او مونږ په دې کار کې لکه جاري او دغه وساتي. نو مونږ ډېر د موبایل ایزي پیسې نمبر ورته مو نن سبا ایزي پیسې خلک ډېر زیات استعمالوي. نو ایزي پیسې خو 0342 23 نمبر دی. نو په دې او جی او په دې باندې خدغه جو ایزي پیسې اکاونټ شته به او انور زی په نوم باندې دی. نو چې چام څه د وسه سکیږي او دغه کیږي جو بس الله پاک له توفیق ورکړي او موږ له دې خدای وسره کی چې موږ په خپل دغه زیات کوشش وکړو چې موږ په خپل اثر رسوخ باندې جوړ کړو چې په خپل آمدنۍ باندې خو دومره زموږ غریبي د لکه په دې مهنګایي کې بلې دغه کې دومره صدقه کېږي او بل هر موږ د چاندم خصوصا دې لپاره کوو چې په دې کې د هر سړي حصه وشي، هر سړي په 7 روپۍ باندې جایز هم نه کېږي. ډېره شکریا ده دې ټولو عوامو مهرباني ستاسو. قدرمنو کتونکو جومات جوړیږي تاسو ته څنګه پته وایي د الله رضا لپاره چې پکې یو خښته ولګی که نه نو د قیامت ته ورځې پورې د هغې ثواب سلسله چې نن جاري ده او لکه په دنیا کې به موږ نه یو که په دې کې موږ مدد وکړو نو هغه ثواب چې دي کې څوک مونځ کوي سبقونه وایي دا ډېره غټه محله ده. دلته کې ماشومان دي هغه پکې سبقونه وایي د قرآن پاک او کم مشران چې دی او پکې مونځ کوي دواګانې به کوي نو پای کې به بالکل ستاسو پوره حصه دا ضروري نه چې ته په لکونو امداد وکړې په زرګونو کې 100 روپۍ خو دار چا سره وس کېږي پیسې باندې نورزیب روډ ته راولېږئ او بالکل دی کار خیر کې چې دی خپله برخه ضرور واچوئ او دا ویډیو سره هم شیر کړئ په دې به هم الله پاک تاسو له ثواب درکوي. د الله په امان.